سوشل میډیا که د قتلونو سینما هر کله چې موږ تاسو سوشل میډیا ته لاړ شو خو چونکې اوس سوشل میډیا راغله نو په سوشل میډیا باندې دا قسمه څیزونه چې کوم دي ګردش ډېر زیات سیوا شو قانون بالاتر نه دی دلته کې د شهریانو ټوپک تمانچه د دې زور زبردستي د دې پاور د دې پیسه دا ډېره زیاته پاورفل ده چې په چا په کور کې چې دا حادثه راغلې ده او دغه ویډیو الله مکه اچانک هغوی ته ورسي نو په دغه خاندان کې په دغه رشته دارو کې به داسې خلک وي چې هغه په زړه باندې ډېر زیات کمزوري د دې نه ظاهرېږي دا چې پاکستان انسیکیور ملک دی دلته کې قانون نشته دی دلته د دې شهریانو د دې چې کوم رهایشي خلک دي د هغوی د ژوند هېڅ تحفظ نشته دی ځوانان قتل کړی شي پیغلې قتل کړی شي تورسرې قتل کړی شي آیا دا ذمہداري د چا ده دا د سټیټ ده د سټیټ چې کوم انسټیټیوشن دي کومې ادارې دي دا د هغوی ذمہداري نه سجن اخیستل پکار دي دا موږ له کلیر کول پکار دي چې پولیس به د دې شهریانو تحفظ د هغوی د ژوند نه مخکې کوي او که دغه تحفظ به د دوی د ژوند نه بعد کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه مرشد خان او تاسو ګورئ پروګرام ریښتیا سوشل میډیا که د قتلونو سینما هر کله چې موږ تاسو سوشل میډیا ته لاړ شو او موږ فیسبوک اوپن کو که موږ یوټیوب اوپن کو که موږ واتس اپ ته لاړ شو نو موږ ته د قتلونو حوالې سره پکچرز ویډیوز او داسې معلومات ډېر زیات ملاویږي خاص طور باندې د چارسدې او د مردان حوالې سره سوال دا دی په دې قتل و غارت کې په دې مړو کې په دې جنگ جګړو کې او په دې دشمنانو کې اضافه وسو شوله که آیا دې کې مخکې نه اضافه ده یا د سوشل میډیا باندې دا څیزونه دا قتل و غارت او دا د دې ویډیو ګردش سیوا شو نو موږ ته اوس داسې اندازتن لګي چې قتل و غارت اوس سیوا شوی دی دشمنان اوس سیوا شوي مخکې نه وي په دې پروګرام کې به په دې حوالې سره ډسکشن کوو د ټول نه اول خبره خو دا ده چې قتل و غارت دشمنان جنگ جګړې دا څیزونه د مخکې نه موجودو خو چونکې اوس سوشل میډیا راغله نو په سوشل میډیا باندې دا قسمه څیزونه چې کوم دي ګردش ډېر زیات سیوا شو د کمې د وجې نه چې په موږ او تاسو کې یو خوف په هراس هم پیدا شوی دی او یاد ساتئ همیشه طور باندې خوف چې کوم دی هغه د خطرې نه زیات خطرناک وي دغه ویډیو چې کله موږ ګورو دغه پکچر چې کله موږ ګورو نو بیا موږ هم په دې سوسایټۍ کې په دې ملک کې ځان انسیکیور محسوسو دې کې هېڅ شک نشته دی چې اوس په وړو وړو خبرو باندې په دوه لفظونو باندې په پوله پټي باندې په دکاندارۍ په سودا اخیستو خرڅولو باندې په پښتو غیرت باندې په دې باندې مړ کېږي قتلونه کېږي ځوانان هلکان مري پیغلې مري تورسرې مري مشران خلک مري په بې دردۍ سره قتل کېږي دې هېڅ شک شوبه نشته خو هر کله چې داسې قسمه ویډیوز په یوټیوب باندې سوشل میډیا یعنی څومره نور پلیټفارم دي واتس اپ وغیرہ باندې چلیږي نو په موږ کې هم خوف او خراس پیدا کوي پهلا نمبر پوینټ خو دا سیکنډ نمبر پوینټ دا دی چې دا نشریات چې کوم دي د دې بره اثرات څه دي یاد ساتئ فایده داره یو ځای کې چېرې قتل شو هلته کې اکسیډنټ شو هلته کې نور داسې واقعات وشو دغه خبر چې کوم دی په واتس اپ ګروپونو کې چلیږي مختصر طور باندې هغه پکچر وایرل کېږي هغې باندې بلډ هم این هم پي داسې خلک په کې چې کمزوري هغه وګوري هغه اینه هغه اکسیډنټ هغه ویډیوز هغه برداشت کولی هم نشي په سوشل میډیا باندې دا ګردش کوي فایده هم دا ده چې آیا دغه خلکو ته به معلومات وشي د دې ورثه به پیدا شي خو سوال دا دی چې په دغه رشته دارو کې به د چا چې په چا په کور کې چې دا حادثه راغلې ده او دغه ویډیو الله مکه اچانک هغوی ته ورسي نو په دغه خاندان کې په دغه رشته دارو کې به داسې خلک وي چې هغه په زړه باندې ډېر زیات کمزوري او هغه به دغه واقعات د حادثه او دغه پکچرز او دغه ویډیوز برداشت نه کړي نو داسې قسمه خلکو ته هارټ اټیک چانسز هم راتلی شي داسې قسمه خلک چې کوم دی بیا وارخطا شي او هغه په خپل ځان باندې کنټرول نه لري یعنې د دغه ویډیو نه ستاسو د دغه پکچر شیر کولو نه د بل چا ژوند هم خطره کې اچولی شي اوس سوال دا دی پوینټ نمبر 3 چې پاکستان زموږ دپاره یعنی د عوامو دپاره د شهریانو دپاره ډېر زیات محفوظ دی یا بهر ملکونه ډېر زیات محفوظ دي کتونکو تاسو همیشه طور باندې یو لفظ اورېدلی وي که هغه زموږ پاکستان والا بهر ملکونو کې چېرته هم جنگ جګړه وکړي یا چا سره حساب کتاب وي څه باقیات وي هغه اکثر یو دا سنټینس وي تاسو به اکثر اورېدلی چې دا هو سعودي عرب دی یا دوبۍ ده یا انګلینډ دی یا امریکا ده انشاءالله د حساب کتاب به
پاکستان کې او زه به تاسو سره پاکستان کې په دې باندې خبرې اترې کوم یعنې زه به تاسو هلته کې ګورم د دې سنټنس نو د دې جملې نه څه ظاهریږي یعنې د دې نه دا ظاهریږي چې ته پاکستان کې بلا وجه بلا خوف و حراس په چا باندې بندوق ایښودی شي په چا ټوپک اسلحه ایښودی شي او کل عام په سړک کې په بازار کې په هغه باندې ډز کولی شي په بېدردۍ سره قتل کولی شي ظلم زیاتی کولی شي یعنې هغه قسمه دمکي چې کوم په بهر ملکونو کې ورکړی کېږي د هغې زور بیا پاکستان له راځي اوس سوال دا دی د دې نه ظاهریږي دا چې پاکستان انسیکیور ملک دی دلته کې قانون نشته دی دلته د دې شهریانو د دې چې کوم رهایشي خلک دي د هغوی د ژوند هېڅ تحفظ نشته دی د هغې هېڅ ګارنټي نشته دی کنسټیټیوشن چې کوم تاله د آرټیکل 9 مطابق کوم فنډامنټل رایټ درکړی دی یعنې رایټ ټو لایف چې ستا بنیادي حق ته سټیټ به تاله د ژوند تحفظ درکوي نو دلته کې دغه حق په کنسټیټیوشن کې دا برای نام دی نو د دې هېڅ ګارنټي نشته دی نو د دې خبرې نه خو دا ظاهریږي چې پاکستان انسیکیور دی ولې چې هلته کې قانون بالاتر نه دی دلته کې د شهریانو ټوپک تمانچه د دې زور زبردستۍ د دې پاور د دې پیسه دا ډېره زیاته پاورفل ده بل سوال دا دی کوم چې لاست پوینټ کې به زه تاسو سره شریکوم چې آیا دا ذمہداري د چا ده د دې شهریانو به څوک تحفظ کوي کله چې قتل و غارت وشي دشمنیان وشي بېدردۍ سره ماشومان قتل کړی شي ځوانان قتل کړی شي پیغلې قتل کړی شي تورسرې قتل کړی شي آیا دا ذمہداري د چا ده دا د سټیټ ده د سټیټ چې کوم انسټیټیوشن دي کومې ادارې دي دا د هغوی ذمہداري نه پولیس چې کوم عام شهریانو سره د ملک د انټرنل افیر سره تعلق ساتي هغه سټیزن ته پروټیکشن پرووایډ کوي آیا دا پولیس په دې شهریانو ته تحفظ کله ورکوي د هغوی د مرګ نه مخکې که د هغوی د مرګ نه بعد کله چې دا څه قسمه واقعات وشي څوک مړه شي بېشکه بلا شبه دغه پولیس ته راشي بیا انوسټیګیشن وکړي تحقیقات وکړي خو آیا دغه کوم قتل چې وشو دا کوم انسان چې وفات شو دا کوم انسان چې شهید کړی شو دا پولیس دې ته بیا ژوند ورکولی شي د دغه ورثاو ته د دغه والدینو ته دغه تورسرې مور ته دغه تورسرې خور ته دا بیا دغه خوشحالي ورکولی شي نشي ورکولی د دې د وجې نه موږ له دا پهله ډیسیژن اخیستل پکار دي دا موږ له کلیر کول پکار دي چې پولیس به د دې شهریانو تحفظ د هغوی د ژوند نه مخکې کوي او که دغه تحفظ به د دوی د ژوند نه بعد کوي نو آیا زمونږ د سټیټ د پولیسو چې کوم دی دا ګارنټي ده چې دا څه قسمه سکیورټي موږ له راکړي چې په دې ملک کې په دې سوسایټۍ کې موږ ځان سکیور وګڼو موږ ته خپل ځان محفوظه ښکاره چې موږ بلا شبه خپل روزګار سټارټ کړو میل جول چې کوم دی زموږ د خلکو سره سټارټ شي او موږ خپل ژوند او خوشحالي په صحیح طریقې سره ومانځو الله دې وکړي چې دا قسمه پرامن صورتحال راشي او پولیس چې کوم دی د عوامو د تحفظ دپاره یو هم کردار ادا کړي مال اجازت راکوي د الله په امان